واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دې مې مسلمانانو ورونو زموږ استادو دغه نوې جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام او محفل دی محترمو تاسو ته معلومه کې علماء کرام شيوخ حضرات او تفصیلی قیمتي مدلل بیانونه وکړل من ورستو ان شاء الله العزیز تفصیلی بیانونه حضرات علما مشران راضی ملمنه او بکی ما دیو تر مخ کې نو ویل چې چونکه زما خپل زهده زهره جمعه د غلطي بیان کوم دیو جن زمره بیان ضرورت نشته دی اور دیو اصرار او چې خامخا بس خبرې کې او برهر محترمو د وخت په مناسبت سره په خپل موضوع باندې سو خبرې تاسو وړاندې عرض کوم ان شاء الله محترمو قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور او منشور را لېږلی دی دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې دی مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلئ زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ ما د خپل ژوند حاکم او دستور وګرځوئ که زم راواغستلم زم خپل حاکم او دستور وګرځولم بیا دنیا کې م زه تاسو ته کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکوم بیا دنیا کې م زه تاسو ته د خوشحالۍ نه ډک ژوند زندګۍ ضمانت درکوم بیا دنیا کې م زه تاسو ته د عروج او د بادشاهت والا زندګۍ ضمانت درکوم او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ د قبر او د آخرت نعمتونه د قبر او د آخرت راحتونه د قبر او د آخرت مزیم بیا تاسو انتظار کوي او محترم قرآن مجید راته په زبان حال سره دام وایي که زم راوانغستلم زما سره خپل تعلق جوړ نکو زم خپل حاکم او دستور ونه ګرځولم بیا یاد وساتئ دنیا کې ستاسو لپاره د ذلت زندگی ده دنیا کې ستاسو لپاره د مصیبتونو او د پریشانونو نه ډک ژوند دی دنیا کې ستاسو لپاره د محکومیت او د مغلوبیت زندگی ده او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات د قبر او د آخرت تکالیف د قبر او د آخرت رسوایی د قبر او د آخرت عذابونه بیر تاسو انتظار کوي الله دې مو وساتي امین وایي ټول ملګری امین وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونه اوچتای عزت ورته ورکي ويزو به اخرين او الله دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونه ذلیل کوي ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي محترمو کوم خلکو چې د رب ذوالجلال د کتاب راغسته دي د خپل ژوند دستور او منشور ګرځولې دي د خپل رهنما او حاکم جوړ کړي دي به تاریخ مونږ تاسو تراغي دغه خلک د دنیا کامیاب خلک تیر شوي دي دغه خلکو په دنیا کې د عروج زندگی تیر کړې ده دغه خلکو په دنیا باندې د مغلوبیت او د حق د غالب د غلبې او د حاکمیت ژوند تیر کړی دی لیکن محترمو کوم خلکو چې د دې قرآن نه مخ اړولې دي د دې قرآن نه اعراض کړی دی د دې قرآن سره تعلق جوړ کړی نه دی دغه خلک مونږ ته تاریخ راخی دغه دنیا ذلیل خلک د دنیا محترمو مغلوب خلک د دنیا محکوم خلک تیر شوي دي نن مونږ تاسو ته تاریخ دواړه قسمه قومونو څرګنده او ښکاره ګرځولي دي تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم د رب د کتاب سره تعلق جوړ کو د رب کتاب خپل رهنما او دستور وګرځو بیا هغه صحابه کرام کائنات ته لاړل مشرق ته ورسېدل مغرب ته ورسېدل شمال او جنوب ته ورسېدل قسم د فتح او کامیابیانو بیا د ویخ پیخ کولګلې بیا هغه صحابه کرامو د قیصر او کسرا منتقي بادشاهونه د وی د خپل دلان دی راغله بیا هغه صحابه کرامو رب کائنات ورته مسخر شولو د رب فضاګانی مسخر شولې د رب هواګانی مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب کائنات مسخر شولو صحابه کرام کائنات تلاړل رب ورته کائنات مسخر للا رب ورته کائنات تابع للا صحابه کرام بیا په کائنات باندې حکمرانی کول محترم
یو صحابی فرمائی سفر دے شپه په ځنګل کې بدیو باندې راځي دی ذکر درندگانو خطر ده دی ذکر زمرو خطر ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ترې پته وي نن دلته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د صحابو شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورونه رسوي صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو څلور طرف تر ځنګل زمري راځي د ځنګل درندگان راځي د څوکۍ دپاره د حفاظت دپاره د پهرې دپاره ودرېږي شپه سبا شوله صحابه فرمایي موږ خپل طرف ته رکوچ اراده وکړله موږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمري درندگان خپل طرف ته واپس شو شام فتح شو د شام گورنر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی ته خط رالیږي امیر المؤمنین د دې ځای د خلکو دستور جوړ شوی دی کال کې یو نوا د کړي جنۍ سنگار کی به د سمندر به رحم چپو تاواله کی امیر المؤمنین دی وایي چې موږ دغه څه ورکو د سمندر په اوبو کې کمې راځي امیر المؤمنین ورته راغی ځګینه خط رالیږي ورته وی زما دغه خط د سمندر چپو تا بالکا هغه خط کې سمندر ته مخاطب کیږي سمندر ته لیکي او سمندرا کله رب په حکم چلےږي روان اوسېګا ورنه مونږ ته تا هیڅ ضرورت نشته نن مسلمانانو زداوت د فکر درکو سورلس وکاله تاریخ اوچت گئی لاړ شي د شام مسلمان وته بوسي قسم دې نن 1400 سال تاریخ هم گواه دی نن د شام مسلمان هم گواهی ورکړي سورلس وکاله زمانه تیر شوی دا امیر المؤمنین یو خطو به شام د سمندر په وو کې کمه نه دی راغلی مدینه منوره کې زلزله راغله امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی پاسېدو زمونږ دغسې په خپه باندې وهي ورته یې ولې خوځېږي عمر په تعادل نه دی نافظ کړی نن لاړ شئ 1400 سال تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے لاړ شئ شام مسلمان و تبوسا قسم دے نن 1400 سال تاریخ ہم گواہ دے نن د شام مسلمان ہم گواہی ورکړي سوارلس وکاله زمانه تیر شوی دا امیر المؤمنین یو گفتو امیر المؤمنین یو خطاب امیر المؤمنین یو خبره وا بیا مدینه منوره کې زلزله نه راغلی محترم یو کوم داو چې دنیا باندې د عروج زندگی تیر کړی و دنیا نن هغه تاریخ یادای لیکن محترم یو مونږ او تاسو یو الله د کتاب سره تعلق ختم شو زمون تعلق صفات شو قرآن را واخلو خلکو کو تندې سره ولګو کور مې نوې جوړ کړی دی دکان مې نوې جوړ کړی دی حافظان صاحبان راوله قاریان راوله چې ختم وکړي محترم مونږ دا مالو مونږ د برکاتو منکرین هم نه یو مونږ د کراماتو منکرین هم نه یو الحمدللہ زمون تعلق د علماء دیوبند سره دی علماء دیوبند اعتدال والا خلقو الحمدللہ مونږ د افراط تفریط نه پاک یو مونږ اعتدال والا خلق یو لیکن محترم قرآن د دې لپاره نه دی راغلی قسم دی دا قرآن یو ژوند دی دا یو زندگی ده دا یو دستور دی دا یو نظام حیات دی دا یو قانون دی محترم مونږ اقد رب کتاب را واغستو هغه هم د جماعت مدرسې پورې محدود کو هغه هم د جماعت المارۍ کې کېښودو نن هم عدالتونو کې د انګریز نظام دی تخوجر محترمو قسم دی معاشره کې خوشحالي نشته دی سکون نشته دی نن د یو سړي مسله راځي 100 کاله غریب ژوند تېرېږي پیسه لګېږي تباه کېږي لیکن مقدمه نه حل کېږي کاشکې مونږ قرآن ته هم راغلي وي کاشکې مونږ دین ته راغلي وي د خپل مسایلو حل هم دلته تلاش کړی وی دا چې په 100 کاله کې ستا مسله نه حل کېږي دا په 100 منټو کې حل کېده دلته تا ته وکیل ضرورت نه و تا ته پیس ضرورت نه و تا ته نورو تکلفاتو ضرورت نه و دین مونږ او تاسو ته ډېر اسان حل پیش کړی دی خو کاشکې مونږ راغلي وو دغه وجه محترمو نن معاشره کې مونږ ګورو امت مسلمه نن د زوال شکار ده مونږ د زوال سره ولې مخامخ شو مونږ د مشکلاتو سره ولې مخامخ شو مسلمان نن مظلوم ولې شو په پوره دنیا کې مونږ ته دغه دانشوران او مفکرین چې مغرب نه متاثر دي مونږ ته وایي وجه څه ده وایي مونږ سره ټیکنالوژي نشته مسلمان قوم دا وایي د ټیکنالوژي په اصول کې ډېر شاته پاتې شو وروسته پاتې شو د هغې د وجې نه مونږ کمزوري شو مغلوبه شو
مظلوم وګرځېدو. محترمو قسم دی دا خبره په 100% غلطه. زه تاسو نه تپوس کوم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره ټیکنالوژي وه؟ هیڅ ټیکنالوژي نه وه. ته لاړ شه قیصر او کسرا دغه زمانې لکه د نن زمانې روس او امریکا چې ده د وخت دغه مغرورو د وخت دغه جابرانو د وخت دغه مغرورو سلطنتونو قسم دی دا د صحابه کرامو د خپو د لاندې وو. قسم دی دغه د وخت متکبرینو نن چې به مسلمان ظلم کوي، نن چې به مسلمان سترګې راوباسي، نن چې مسلمان حکمران خپل ماتح ګرځولی دی. زما او ستا یو تاریخ دی. قسم دی دی زما او ستا لیکلو ته دی زما او ستا اسلافو ته ټکس ورکړی دی، جزیه ورکړې ده، دیو زموږ ماتح ژوند او زندګي تېره کړې ده. لیکن کله چې د الله دین مونږ پرېښودو نن هغوی حاکمان شو، مونږ محکومه شو، نن مونږ هغوی ته ټکس ورکوو، د هغوی ماته ژوند تېروو. سترګې چې راوباسي زموږ حکمران دلته یادسخط ورته کوي. محترمه مونږ یو تاریخ پروت دی. معاویه رضی الله تعالی دور دی. یو کافر ملک کې یو کافر سپاهي ولګېدو، یو مسلمان غلام یې په دا مخ باندې و ظلم یې وکړو. هغه غلام د ځان سره وایي او معاویه یاد ساته د قیامت ورځ به وي، د الله دربار به وي، زما لاس او د تا ګریوان به وي. معاویه ته چې د مسلمانانو تپوس نشې کولی، ته چې د مسلمان انتقام او بدل له کافر نه نشې اخیستلی، معاویه بیا تر مسلمانانو خلیفه او حکمران ولې جوړ شوي؟ اوږده واقعه د محترمو معاویه رضی الله عنه ته څو ورځې بس دا خبر چا راورسو، د بېچینه شو، خفه شو، پریشانه شو. د ډېر مدبر سړی و، پوه سړی و، سیاستدان و، لوی کسان یې ولېږل، دی هلته آزاد کړو، هغه ملک شام ته یې راوغوښتو. بیا ده نه تپوس کوي ته چا وهلی وي، څه واقعه وه، تفصیلات تپوس کوي. بیا خپل مشاورین راغواړي، خپل بري بحري پوځونو مشران راغواړي، سره مشوره کوي، مشاورت ورسره کوي. ورته وایي پلانکي ملک کې پلانکي کافر سپاهي ګرفتارول دي، د انتقام دپاره معاویه ته شام ته حاضرول دي، چاهې قیمت یې هر څه وي، چاهې بدل یې هر څه وي، چاهې د معاویه ټول حکومت پسې ختمېږي، ختم نه شي. اوږده واقعه ده. هلته تعلقات قایم شو، کشتۍ جوړې شوې، اوږده واقعه ده. بالاخر په بندرګاه باندې دې گرفتار کړو، شام ته یې راورسوو. معاویه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو دغسې اجتماع راغواړي. بیا دا غلام آزاد شوي غلام ته وایي راپاسه، خپل بدل او انتقام واخله. دی واپس هغه له ګزار ورکوي. معاویه اعلان کوي او خلکو تاسو ګواه شئ، معاویه خپل ګریوان دنیا کې آزاد کو. معاویه د دې طاقت او توان نه لري چې د الله دربار کې چاته جواب ورکړي. تاسو ګواه شئ معاویه خپل ګریوان آزاد کو. بیا معاویه رضی الله تعالی کسان ورسره کړل، ورته وایي دې بندرګاه ته ورسوئ، هلته یې پرېږدئ، واپس ترې راځئ. هغه ته وایي لاړ شه، خپل بادشاه ته ووایه دا سوچ ولکئ چې تاسو به مسلمان ظلم وکئ، مسلمان به ژوندی، د هغې انتقام او بدل به وانخلي. دا خو ستاسو عام سپاهي و، قسم دی که ستاسو بادشاه هم ولګېږي په یو ادنا مسلمان ظلم وکړي. موږ د دې طاقت لرو چې ستاسو بادشاه ګرفتار کړو او د انتقام دپاره شام ته حاضر کړو. څه نسبت دی زموږ او هغوی په منځ کې؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترمو د عزت لاره دین ته واپسېده. د ټکنالوژي حصول نه دی. قسم دی تر څو چې موږ دین ته واپس نه یو راغلي، اسلام ته واپس نه یو. در قرآن کې الله وعده کړې ده وإن عدتم عدنا. مفسرین لیکي د الله وعده کړې ده کوم آسماني دینونو پیروکاران چې وي د دې سره د الله قانون دا دی وإن عدتم عدنا، که تاسو نافرمانۍ ته واپس شوئ. بني اسرائیلو ته الله ویلي عدنا زه به عذاب ته واپس شم، عذاب به در باندې مسلط کړم. مفسرین لیکي هغه عذاب په شکل کې وي، هغه کافر بزدله برابري په تا به مسلط کوي. مسلمان به وهي ډبې وي، مسلمان به خپل ته بوزم نشي کولی. ما ولې دا به مغلوبه ژوند تېروي، محکومه ژوند به تېرېږي، دې کې به ښه خوشحاله وي. محترمو دا مدارس د علما دا موږ تاسو تر اخره واپس شي. دا په کومه لار چې تاسو روان یې دغه لاره ته عزت نه ده، دغې لارې کې عزت نشته دی. د عزت لاره دین ده،
د عزت لاره قرآن ده. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. دین کی عزت ده، اسلام کی عزت ده، قسم دے عزت بلا اس لاره نشته ده. محترمو نن معاشره کې د دینی مدرسې قسم دې ډېر لوی ذمہ داري په خپل سره اخیستې، ډېر لوی بوج دی په خپل سره اخیستې. نن په دې معاشره کې زموږ مسلمانانو تهذیب چې ژوندی دی، نن چې اسلام په خپل اصلي شکل کې دی، قسم دې د دینی مدرسو برکت دی. نن چې کفر ته څومره تکلیف د دې مدرسو نه دی، وړوکې مدرسې د کلي د کوڅو د دې نه چې کفر ته څومره تکلیف دی، قسم دې زما ستا دې ټمبهونو نه ورته نشته دی. دې وجې نه هغه دې وي د دې ختمولو کوشش کوي په یو طریقې سره، په بلې طریقې موږ عزم کوو انشاءالله تر څو چې موږ ژوندي یو موږ به دیني مدارس آباد ساتو انشاءالله. که په معاشره کې دا ختم شو، قسم دې تر مسلمانانو تهذیب محفوظ نشي پاتې کېدی. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولا علی خپل سفرنامه کې لیکلي دي، وایي زه بغداد ته لاړم. دا هغه بغداد و د مسلمانانو علمي مرکز و، د مسلمانانو علمي ښار پاتې شوی و. په دې بغداد نن هم زموږ کتابونو کې د بغداد ذکر موجود دی. شیخ الاسلام لیکي وایي زه چې هغه بغداد ته ورغلم، د مسلمانانو هغه زوړ علمي ښار او مرکز ته له بغداد مسلمانان مې وکته، د هغوی طور طریقې رسم و رواج مې وکتو، حتی چې د هغوی دیني مدرسو جامعاتو ته ورغلم. شیخ الاسلام لیکي د اسلام هیڅ قسمه اثار هغوی کې په نظر نه راتله. دا پته نه لګېده دا خلک مسلمانان دي که نه، علم او دین د هغې اثار خو لرې خبره ده. بل چا نه مې تپوس وکړو دلته چېرته پخواني طرز کې دیني مدرسې نشته دی؟ دا په چټایاتو چې ناسې قال الله قال رسول وایي، ګیرې یې په مخ، غټې غټې کپړې جامې اغوستې وي. ویل ما ته یو ځای راوښود پلانکي ښار ته لاړ شه. ویل زه هلته لاړم، ویل هلته یو مدرسه وه، څه نه څه اثار دلته وو، د دې چې کوم یو عالم و ګیرې و په مخ باندې سپین ګیرې و. ویل ما ورسره خپل تعارف وکړو، ما ورسره خبرې اترې وشوې. ویل واپس چې کله راتلم ویل ډېر زیات وژړل. ویل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله، دومره وژړل. ما ته اخره کې وې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه، او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و، مونږ بغداد والا یې ناقدري وکړله، رب رانه واغېستل، نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی، خبردار ناقدري به نه کوي، ورنه الله به تاسو نه واخلي، بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي. محترمو قدر به کوي انشاءالله، زور انشاءالله. محترمو دې قدر دا دی خپل بچي عالمان جوړ کړئ، حافظان قاریان جوړ شي، مدرسو ته راولېږئ. ګورئ د یو چا بچی وي که نه، دلته دنیا کې به تکلیف وي، دلته موږ د خپل بچي 15 منټه تکلیف نشو برداشت کولی. تاسو کتلې برداشت کولی شئ؟ وایي که نه چې برداشت کولی شئ؟ اسی سوچ وکړه دې بچی چې د رب ونه پېژاندو، د رب سره تعلق پیدا نه کړو، دا بچی چې دغسې لاړ شي دلته نه، دا بچی چې د جهنم په اور کې سوځي، هلته د ټول عمر د دغه تباهۍ سره مخامخ کېږي، بیا به داسې هم برداشت کېږي. دې وجې نه محترمو بچي دیندار جوړ کړي، دنیادار جوړول هېڅ کمال نه دی. دویم نمبر د دې مدارسو سره کلک تعاون وکړي. دا زموږ استادو په تعاون آباد دي. دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودلی شو 1866 کې، د 1857 خوني انقلاب تېر شوی، د دنیا کفر خیال ده چې موږ د مخ د ځمکې نه خصوصا په دې بر صغیر کې اسلام ختم کړو. دا مدرسه وه چې مقابله یې وکړه. نو موږ مسلمانان یو، هغې برکت دی. هلته 10 اصول ایښي وو، په 10 اصولو کې مولانا قاسم نانوتري مولا یو اصل دا ایښی وو، ویل موږ به په دې مدرسو کې د سرکار تعاون نه قبلو، دا به د سرکار د تعاون نه ازادې ساتو. ځکه تاسو ته پته ده اوس د هر څه کم دی، مخکې به دا مدرسې د دې علماو ذمهداریان، ضروریات، د دې د بچو کفالت، د دې مدرسې ټول انتظامات دا به بیت المال نه کېده. لیکن حکومت چې کله د بېدینو خلکو لاسونو ته لاړو، هر څه بدل شو. هغوی تاسو ته پته ده اوس په یو کلي کې 15 سکولونه پرېږدي، لیکن یو مدرسه نه برداشت کوي.
تاسو د وزن پته نشته سهار و ماښام مدرسې ته څومره معلومات دپاره خلک راځي دا معلومات راکوي دا دومره عجیب عجیب معلومات کې قسم دی بعضې خلک ورته خو ته مونږ حیران شو دا په دې شی کوي تا څومره جیدات دی تر کوم ځای ستا بچې څومره دي ستا وروڼه څومره دي څه کار هلکه تا دې سره څه کار شو ښکاره ما ته ووایه دغه مدرسې کې دې څه په طریقې ترموم مې که وبندی کړه محترمو د کفر کوشش دا دی د دې بندول غواړي د دې وجې نه مولانا قاسم نانوتري مولا هغه وخت کې ویلي وو دا مدارس به مونږ د حکومت د سرکار د تعاون نه ازادې ساتو دا به د عوامو په تعاون چلو ځکه هغه ته پته وه که په دې وخت کې مونږ د دیو په تعاون باندې دا آبادې ساتو بیا به سبا له جواب رالیږي تاسو را قرآن دا صورت وایي دا مه وایي دا آیت وایي دا مه وایي د دې آیات تاسو دغسې تشریح کوئ دغسې مه کوئ یعنې د قرآن به مونږ هغه تشریح او تفسیر کوو چې په کوم مغرب نه خبر کېږي کوم چې مغرب اسلام پیش کوي کوم چې مغرب د اسلام تصور پیش کوي بیا به هغه تفصیل مونږ دلته وایو بل به نه شو ویلی ټرمپ بابا خبر نه شي اوباما خبر نه شي بوش خبر نه شي نور خبر نه شي بیا به دلته مولا مخې ته کمزوری په دې باندې وي بیا به مونږ حدیثو کې دیونه به تپوس کوو کوم ځای ووایو کوم ځای نه وایو د دې حدیث څه مطلب بیان کړو دیونه به بیا تپوس کوو خبره ته بیا وایي د فقې دا باب وایي دا باب مه وایي دا باب چې دی پرې کې انتها پسندي ده نعوذ بالله د قرآن دې صورت کې دهشتګردي ده نعوذ بالله دا انتها پسندي ښیي دا دهشتګردي ښیي دا په قوم کې دا سوچونه پې بیا به هغه ته پته وه چې بیا به له دې قسمه پابندیانو سره مخامخ هغه د دې وجې نه اعلان کړی و مونږ به دا مدرسې دا جوماتونه د حکومت د سرکار د تعاون نه آزاد ساتو او دا تر نن پورې آزاد راغلي دي د دې منبر او محراب نه د الله دین کل کر بیان شوی دی چا پروايي نه ده کړې سعودي علما تاسو وګورئ هغې ته غټ غټ ګاډي ورسره دي هغې ته مراعات دي هغې ته ګورنر نه لوی مراعات دي لیکن د هغوی مولا چې حکومت اجازت نه یې ورکړی په دې قسم دی په دې منبر د قرآن آیات هم هغه نه شوي دی سلیماګانې په سعودي کې کلاو شوې د حرم امام شپږ منټه به هغې خبرې وکړه غریب یې چوت کو لاړو سره ورله ورکړو تېره ورځ کې تاسو وکته د انډیا یو لوی ډم سعودي ته ور روانو د هغې ډېر لوی استقبال هلته وشو لیکن په حقه جمعه تبلیغي جماعت چې دنیا کې ورنه خیر خورېږي د هغه تبلیغي جماعت خلاف په منبر او محراب نه څه ویله شول د خطبې کې دا ګمراهان دي د ګمراهي خرایدي عقاید قسم دی د هغه امامانو په مزلونو جړا کول لیکن د خلو نه مجبور وو خدای د هغې خلاف نه شو ګوله وکړی کومه خطبه چې ورته تیاره راغلې بری صغیر کې علماء دیوبند دا منبر او محراب آزاد ساتلی دی الحمدلله د دې چې د بری صغیر مولا په 500 روپو باندې گزاره کړې ده لیکن دین یې د چا غلام نه دی جوړ کړی او انشاءالله د قیامت د سبا پورې به د آباد او آزاد ساتي انشاءالله زمونږ ستاسو هم څه ذمهوارۍ جوړېږي سره علماو ذمهدارۍ دي څه زمونږ تاسو دي علماو خپلې ذمهدارۍ پوره کړې دي تاسو وګورئ علماو دغه ذمهداري وه دا منبر محراب آزاد ساتلی دی نن معاشره کې خو د علماو چې څومره استحصال شروع دی قسم دی د دې نظیر نه بېلابېږي زموږ په تاریخ کې هسې یو چا ته ورشه ورته یې څومره تنخوا دی 50,000 ورته ګزاره کېږي دې کې ولا نه کېږي ته جومات مولوي صاحب نه هم دې تپوس وکړه بچو ته چې د قرآن ورخې قاري صاحب نه ته څومره تنخوا ده 6,000 5,000 8,000 ورته ګزاره څنګه کېږي ستا په 50,000 نه کېږي د 25,000 10,000 څنګه ګزاره کېږي او دا عمومي صورتحال دی محترمو په دغه چې هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې ډوډۍ راغستې وه ما له دیو سره نیمه کړې وه ما خپله تنخوا کې د دیو حصه ګرځولې وه ما په خپل کاروبار کې د دیو حصه ګرځولې وه د الله پیغمبره ما دغه مدرسې آبادې ساتلې وې ما دغه علماو ته ډاډ ورکړی و زه د دیو سره څنګ به څنګ ولاړ وم انشاءالله بیا چې د الله د پیغمبر نه د حوض کوثر جام اخلو انشاءالله په ډاډه زړه به یې اخلو بیا به په چوټو سترګو باندې اخلو انشاءالله د الله پیغمبر مخې ته به بیا سر ټیټې نه یو هلته بیا سترګې کوزې نه یو انشاءالله العزیز په خوشحالۍ باندې به د الله د پیغمبر سره ولاړ وي به انشاءالله دا به کوو تعاون کړو انشاءالله کوو به انشاءالله دا مدارس به آباد ساتو انشاءالله د کفر ټولې منصوبې به ناکامه ګرځو انشاءالله وعده ده ما سره چا وعده ده ما سره لاسونو دواړه لاسونه دواړه دا وعده ده انشاءالله الله دې رحمان کولو توفیق راکړي